عمران خان اخیره کې فیصله وکړه او خبره ښکاره کړه چې دې پیرله به ټیکټ چاته میلاویږي د نریندر مودي پاکستان ته داخله د انډیا چې کوم وزیر اعظم دی نریندر مودي نو هغه پاکستان ته داخل شو. بل طرف د ملګرو د شاه محمود قریشي او د اسد عمر چې کوم منډه پرون په عدالت کې شوې ده نو د هغې ډېرې اهم خبرې ستاسو سره شریکومه خو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او په ویډیو باندې ایثار شئ ځکه چې فاینل راوند شروع شو. یا به هغې طرف ته شي خبره یا به دې طرف ته شي ځکه که دلته تاسو وګورئ ملګرو نو د حکومت موجوده حکومت چې کوم حالات دي نو هغه هم ستاسو د مخې دي او دا هم ویلی کېږي چې څنګه هم بجټ وځي نو دا پیشنګویي شوې ده چې پیپل پارټي او نون لیگ به خپلې لارې جدا کوي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې پیپل پارټۍ والا لګیا دي هره خبره په نون لیگ باندې مني چې یاره دا زمونږ خوښه ده او تاسو به دغه فیصله کوئ ګینې که نه نو بیا به خبره خراب وي. نو دلته تاسو ته معلومات دي ملګرو چې نون لیگ د پیپل پارټۍ والا هر شرط منلو ته تیار شوی دی. د پی سی بي چې کومه مسله ده نجم سیټي هغه په خپله هم دغه بیان جاري کو چیرې سیاسي کم اختلافات دي د نون لیگ او د پیپل پارټۍ نو د هغې په منځ کې زه نه راځم هغه په خپله اړو سه کش کړه پې ونه کو او سیټ ته شو. دلته د ځکه اشرف نوم شهباز شریف صاحب هم ولېږو پی سی بي ته چیرې دا دی را روان چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم چیرمین دی نو دا دی جوړ کړی شي. خو دلته په دغې کې یوه بله مسله هم ډېره اهم مخې ته راغله چې د پی سی بي کوم چیرمین دی د هغه چې کوم ټیم دی نو دا ټیم به چې کوم ځکه اشرف راځي نو دله به ټیم سیوا کېږي. نو اوس په دې باندې مسله شروع شوه خو که دلته کرکټ ته وګورو ملګرو نو کرکټ هم د دې سیاسي اختلافاتو د وجې حد ته ورسېدو. نو د پیپل پارټۍ او د نون لیگ چې کومه بې اختلافي ده نو ویلی کېږي دا چې د بجټ نه بعد به دوی خپل پوزیشن سنبالی او هغه چې کومه ګولهباري ده په یو بل باندې نو هغه به ډېره زر شروع کیږي. دلته کې ملګرو د عمران خان او داسې نور ډېر رهنما دي د پی ټی آی چې د هغوی ناقابل ضمانت ورنټ چې کومه ګرفتاري ده نو هغه جاري شوه. نو ویلی کېږي دا چې دا کومه ګرفتاري ده او دې ځل چې کمپلین دی نو که په دې کې عمران خان بچ شو نو بیا به حالات د عمران خان طرف ته نو هغه چې کوم خطاب دی عمران خان په هغې کې بیګا څه ویلي دي هغه ستاسو مخې تقدم چې عمران خان بیګا په خپل تقریر کې دا وویل چې زه هېڅ چرته هم نیم تللی هم په دې ځای کې ناست یم او راشئ ما ګرفتار کوي. وایي چې سم کوئ نو وایي راشئ وی کوي په هر خطاب کې دغه یو خپله خبره کوي که یاره ستاسو سره داسې قسم یو پلین وي چې عمران خان ماینس شي نو دا ملک به ټیک شي نو بالکل زه هغې ته تابعدار یم. خو که چېرې دا سوچ وي ستاسو چې یاره عمران خان په دې خبره باندې ماینس کوو چې د څه کسانو په دې کې ډېره غټه پیدا ده پیدا څه ده چې عمران خان ماینس شي نو تاسو ته پته ده چې دلته ټول عوام د عمران خان سره ورسره دی او دغه پیشنګویي ده چې کوم ځای کې هم ملګرو سروې کېږي دې سایډ کې تاسو ته یو سروې ښکاري چې دا اردو پوینټ والا نور په بازار کې دغه چې کومه سروې ده هغه شوې ده نو هغې کې تاسو کتلی شئ دې سایډ کې چې د پی ټی آی څومره اوټ دی او د نون لیگ څومره اوټ دی هغې مطابق د پی ټی آی اوټ هم تاسو کتلی شئ چې د پی ټی آی څومره اوټ دی د نون لیگ څومره اوټ دی. خو د افسوس مقام دا دی ملګرو چې کومه پیشنګویي ورکړی کېږي چې را روان حکومت د پیپل پارټۍ والا کېدی شي چې راشي نو د هغوی پرفارمنس وګورئ چې هغوی له پکې یو اوټ هم چا نه دی ورکړی. دغلته په لاهور باندې ملګرو د عمران خان او د نون لیگ غټ سپورټران دي. بل طرف ته دا هم یو خبره راځي مخې ته چې یاره څنګه تاسو کتلی شئ چې په پنجاب کې پیپل پارټۍ والا خپل کسان مخې ته راوستي دي چې یاره یو پلین یې جوړ کړی دی چې په پنجاب باندې به هم موږ نون لیگ والا ټپ ټایم ورکو. خو دلته نون لیګو هم څه چلو کو ملګرو هغوی ولګېدل او سند ته خپل کسان ولېږل چېرې پیپل پارټۍ والا نون لیگ له په پنجاب کې شکست ورکوي نو نون لیگ والا ورته وایي چې موږ هم ستاسو نه کم نه یو تو یو عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا. خو که چېرې ستاسو دا سوچ وي چیرې دا کم کسان دي او دوی ته به انارو میلاو شي او دوی ته به پیدا میلاو شي دا سوچ بیا د مضغونه وباسئ چې عمران خان به یو طرف ته شي. که زه سم کومه نو د دوی خپل ملک پاکستان دپاره کومه او که چېرې د دغې خلکو پکې خپله ذاتي فایده وي نو بیا زه هم په دې ځای باندې ناست یم چې سم کولی شئ نو راشئ وکئ. بل ملګرو عمران خان د لبنان مثال ورکو چې لبنان 1970 کې چې وایي کله مونږ کرکټ کوو نو په هغه ټایم کې به مونږ لبنان ته چکر لتلو خو نن که وګورئ ملګرو نو لبنان د دنیا د ټولو نه غریب ترین ملک دی. وجه څه ده
څنګه چې تاسو حالات په پاکستان کې کتلی شئ چې ورځ د ورځ حالات خرابېږي او د دې حالات خرابېدو هم شهباز شریف په خپله باندې یو بل چې کوم کانفرنس دی په هغې کې دا خبره کړې ده چې کوم حالات وی روان دي په ملک پاکستان کې نو وایي دا د خطرې چې کومه ګنټې ده نو وایي دا هغه ده او دا خبر ملګرو 100% ټیک ده ځکه چې دلته کې تاسو که وګورئ د اوسه پورې بجټ خو وتی دی خو په هغې باندې لا تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شروع پیسې چې کومې دي نو هغه نه دي تقسیم شوي دلته کې که IMF شرطونه وګورئ ملګرو نو هغې کولاو دا خبره کړې ده چې کوم بجټ تاسو ایستی دی نو دا موږ ته منظور نه دی په دې بجټ کې به تاسو تبدیلي کوئ نو څنګه چې تاسو ته معلومات دي کله د روس نه تیل راشي نو کم از کم 100-150 روپۍ به دغه تیل ارزانیږي خو دلته روس والا هم د هغې حوالې سره دا پیشنګویي ورکړه چې دغه چې کومه معاهده وه نو هغه مونږ د عمران خان سره کړې وه ستاسو سره مونږ دا معاهده نشته دی نو بېګا چې کوم خطاب عمران خان کړی دی نو خبرې خو یې پکې ډېرې کړي دي خو چې کومې د سر خبرې وي نو هغه مونږ ستاسو سره شریک کړي اوس راځو ملګرو د انډیا وزیر اعظم نریندر مودي طرف ته چې پاکستان والا باقاعده هغوی له اجازت ورکو د نریندر مودي چې کوم جهاز دی نو هغه باقاعده په پاکستان باندې راغلی د امریکې ته په دوره باندې تلو نو پاکستان چې کوم حدود دي نو هغه استعمال کړه پاکستان چې کوم حدود دي ملګرو نو ویل کېږي دا چې دغه طیاره دغه جهاز چې کوم دی په امر تسر باندې را داخله شوه او لاهور ګوجراواله راولپنډي کوهاټ او پېښور په دې باندې ملګرو د پاسه چرته لاړې امریکې ته لاړې څومره د افسوس مقام دی هغه مثال در سره بیا شریک کوم بخښنه غواړم وایي زه دې وجنم او ته رانه نسوار غواړې دلته که ګورو ملګرو د انډیا چې کوم حالات دي د پاکستان سره نو هغه ټولې دنیا ته واضحه دي یوازې پاکستان ته نه دي واضحه اوس تقریبا یوه ګنټه مخکې دلته د خپل کلي قاري صاحب د په واټساپ باندې ویډیوګانې راولېږلې چې په کشمیر کې کوم حالات د مسلمانانو سره روان دي نو ویل کېږي دا چېرې په میډیا باندې هم په هغې باندې پابندي ده چې دا به تاسو په میډیا باندې نه ښایې که په هغې کې زه تاسو ته ووایم ملګرو نو داسې قسم ویډیو ما وکتلې چې په هغې کې د کشمیر مسلمانان دي چې باقاعده انډیا والا د هغې نه راچاپېره شوي دي او هغه چې کوم د سنګسارۍ سیسټم دی په کاڼو باندې یو کس سنګسارېږي نو د کشمیر د مسلمانانو سره دغه شان کردار شروع کړی دی باقاعده د کشمیر چې کوم جوماتونه دي نو په هغې کې ملګرو دغه سور دی سیټ کې تاسو ته ښکاري چې د مسلمانانو د په عذابېدو دپاره چېرې دوی عبادت ونه کړي نو دغه سور هغوی جومات ته ورپرېږدي او هغه مسلمانان پیری هغه جوماتونه شهیدان کړه هغه چې کومې ویډیوګانې ما ته راولېږلی شوې نو هغه زه تاسو ته نشم شو کولی چې تاسو وګورئ چې په دې وخت کې په کشمیر باندې کوم حالات روان دي هغوی به زموږ په باره کې آخر څه سوچ کوي چې دوی دومره مجبوره دي او دوی دومره کمزوري دي چې په دوی باندې موږ کوم حکم جاري کوو نو هغه دوی مني نن ملګرو د عمران خان په عدالت کې یو ځلې بیا پیشي وه کوم په کوهاټ کې چې وکیل وفات شوی نو د هغې حوالې سره نن عمران خان ته ضمانت هم میلاو شو د 3 جولای پورې عمران خان ته ضمانت میلاو شو عمران خان چې په عدالت کې د صحافیانو سره کومې خبرې کړې دي نو هغه دا خبره کوي چې یاره ما د PDM چې کوم حکومت دی نو هغوی ته ما دا ښه ټیک خبره کړې وه چې یاره که زه بهر لاړ شم نو به نور هم خطرناک شمه بل طرف د ملګرو دا خبره کړې ده چې موجوده چې کوم حکومت دی نو د هغوی سره نگران حکومت هم موجود دی څنګه چې تاسو کتلی شئ پول پاور پول طاقت هم د دوی سره ورسره دی خو بیا هم دوی د الیکشن نه یریږي د ټکټ حوالې سره دا خبره وکړه ځکه چې تاسو خو حالات کتلی شئ چېرې څومره هم د PTI چې کوم سینیر کسانو نو هغه د عمران خان سره خو اوس ورسره نشته د عمران خان دا خبره وکړه چېرې دا کوم حالات دي نو که په دې کې څوک رانه ټکټ اخیستوله نو اخري فیصلې دا وکړه چې یاره کوم وکیلان دي چې هغوی زما سره په دې سخت وخت کې ولاړ دي نو زه به ټکټ دقې وکیلانو له ورکومه بل طرف د ملګرو که یو طرف ته په عمران خان باندې د ګرفتارۍ ورنټ جاری شو نو بل طرف د ملګرو لطیف کوزه څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې هغه پیپل پارټۍ چې کومه عهده وه نو د هغې نه هم پیپل پارټۍ والا ختم کړو ځکه چې د عمران خان سره هغه سات په سات ولاړ دی بل طرف د ملګرو اعتزاز الحسن دغه دواړه لطیف کوزه او اعتزاز الحسن د چیف جسټس عطا بندیال صاحب سره میلاو شوي دي نو دا د دغې حوالې سره دا راځي چې انشاءالله العزیز چې حالات به بالکل سازګار وي او ښه طرف ته به لاړ شي ځکه چې تقریبا یو ګنټه دغه ملاقات جاري و د چیف جسټس عطا بندیال صاحب سره اوس راځو ملګرو د شاه محمود قریشي او اسد عمر چې پرون کومه منډه والې ده نو د هغې حوالې سره ډېر اهم ترین اپډیټ دي څنګه تاسو ته معلومات دي نو ویلې کېږي دا چې د شاه محمود قریشي او د اسد عمر چې کوم ضمانت دی نو هغه منسوخ شو او په هغوی پسې ګرفتارۍ ورنټ جاري شو نو هغوی پسې چې کله عدالت کې دغه ضمانت منسوخ شو نو هغوی منډه ووهله او په منډه باندې ګاډي ته وختل خو دا خبره د ځان سره نوټ کړئ ملګرو چې په دې کې ورسره اسد قیصر صاحب هم و اسد قیصر صاحب حوالې سره دا خبر راځي ملګرو چې هغه پکې ګرفتار شو
او دا دواړه چې کوم دي نو د عدالت نه راووتل او په منډه باندې ګاډي ته وختل. نو دلته کې د سوچ یو خبره د ملګرو چې اسد قیصر صاحب هغه ګرفتار شو او دا دواړه ته الله پاک داسې طریقې سره راخلاص کړه چې روان دي او ګاډي ته وختل او لاړل. دا یو ډېره د سوچ او ډېره د پوینټ خبره ده. نور په تاسو ځان پوهه کوي. بل طرف ته ملګرو اسد عمر صاحب چې کومه انټرویو ARY نیوز والا ورکړې وه اسد عمر صاحب حوالې څخه مونږ دا خبره وکړو په مره تاسو ته پته ده چې د عمران خان صاحب چې کوم نوم دی نو په هغې باندې پابندي لګېدلې ده. دومره پابندي لګېدلې چې په ARY نیوز باندې د عمران خان حوالې سره یو خبر جاری شو چې په هغوی کې عدالت کې د پیشې حوالې سره ARY نیوز والا دا خبره کوي چې بشرا بیبي او اس کے شوہر کو عدالت نے طلب کر دیا. د عمران خان په نوم باندې دومره غټه پابندي لګېدلې ده چې ARY نیوز والا د بشرا بیبي نوم خو واغستو خو عمران خان په دې ټکو باندې مخاطب کو چې د بشرا بیبي خاوند عدالت ته وغوښتو. خو که دلته وګورئ ملګرو اسد عمر صاحب چې کومه انټرویو ورکړې ده نو په هغې کې په یو منټ کې شپږ پیرې هغه د عمران خان نوم اغستی دی. دله دا اجازت څنګه ورکړی شوی و چېرې ته د عمران خان صاحب نوم اخله تا ته مونږ اسم نه وایو. نو د دې وجې اسد عمر سره چې دا هغه کومه رویه وه په عدالت کې نو هغه ټیک ټاک وه. هغه د دې خلکو په زړونو کې ناست دی ځکه دې خلکو سره ډېر غټ ټایم تېر کړی دی. اسد عمر خو دا خبره کړې وه چې عمران خان دی یو طرف دی چې دا پارټي دی چا ته حواله کړي خو عمران خان داسې چرې هم نه کوي ځکه چې هغه ته پته ده که زه یو طرف ته شوم نو همدا چې کوم د نستوڼي ماران دي نو دوی به بیا په ما باندې چپونه لګوي. نو دا خو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دي په تاسو باندې څنګه ولګېدل ما ته به د ویډیو نه پته لګي. خو تاسو اوس چې کوم نیوز اپډیټ دي نو هغې له مینه نه ورکوئ. نو که تاسو ولې مینه نه ورکوئ نو ګوره بیا به زه ستاسو سره نیوز اپډیټ نه شریک کوم. نو د ټولو ملګرو سره ویډیو شیر کوئ چې ټول ملګري د نیوز اپډیټ نه خبرېږي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی و مسلمان دی. دلوي الله